رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت بلړ کې غزوه حنین واقعه په ختمېدو وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنگ د اختتام نه پس چې کوم ځای کې مال غنیمت محفوظ شوی و جعرانه، هغه ځای ته د طائف نه واپس را روان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر مال غنیمت د کافرو په لاس راغلی و. د غزواتو ابتدا د جنگ بدر نه شوې ده او د هغې انتها په غزوه حنین باندې وشوه. په بدر کې الله جل شانه بری ورکړو مسلمانانو ته په کافرو باندې. ورپسې احد د تتمه د بدر وه او د هغې ظاهري صورت شکست و او هغې کې د مسلمانانو اصلاح مقصود وه. په حنین کې بیا ابتدا کې شکست و ظاهري او په آخر کې فتح او بریو د مسلمانانو په لاس کې، او دې کې هم عبرت و اصلاح و د مسلمانانو، او هغه دا چې فتح او بری همیشه د مسلمانانو په لاس کې دی. خو که چرته نقصان او ماته او شکست مسلمانانو ته پیښیږي، دا به د مسلمانانو خپله وجه هغې نه به څه خطا شوي. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، تو وہ تمہارے اپنے ہی کرتوت اور اپنے ہی کیے کی وجہ سے ہوتی ہے. تاسو ته چې څه تکلیف رسیږي د هغې وجه ستاسو د خپلو لاسو کړې وي. بل ځای فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، فساد بربادی په اوچ او په لونده چې ښکاره دی دا ستاسو د خپلو کړو د وجې نه دی. الله جل شانه خپل عباد په مصیبت کې په تکلیف کې نه پرېباسي. که چېرې دغه خلق په هغه لار باندې روان اوسي کومه لار چې الله جل شانه دوی ته ښودلې ده، صراط مستقیم. په غزوه حنین کې چونکې بعضې خلکو دا ویلي چې زمونږ شمیر او زمونږ تعداد ډیر دی، الله جل شانه دا اصلاح کوله او د امت محمدیه دا ړومبنۍ تپه ده، ړومبنی جماعت دی د صحابه و، په هغې کې په معمولي خبرو باندې نیول شوي دي چې امت لپاره په هغې کې درس وي، عبرت وي. الله جل شانه دا خول امت مسلمه ته چې ستاسو فتحه هغه ستاسو په کثرت باندې نه دی، په ډېروالي نه دی، او ستاسو شکست چې چېرته وي هغه ستاسو په قلت باندې نه دی. دا بېله خبره ده چې د اسبابو په درجه کې شمیر او تعداد هم ډېر غشتل پکار دي، وسله او سلاح هم ځان سره پوره وړل پکار دي، خو چې نی نو دغه وخت کې دا سوچ کول نه دي پکار چې زمونږ تعداد کم دی بری به څنګه مومو. دا د الله جل شانه په لاس کې دی. او یا چې کله شمیر او تعداد او قوت او طاقت ډیر وي نو دا زړه کې راوستل نه دي پکار چې مونږ شکست نشو خوړی، زمونږ په لاس کې فتح او فتح د بری او بری دی، څنګه چې زمونږ شمیر تعداد ډیر زیات دی. الله جل شانه د حنین په موقع دا وښول. رسول الله صلی الله علیه وسلم دین پس بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حجاز د خلکو نه فارغ شو. مکه مکرمه مدینه منوره دا دواړه مراکز د مسلمانانو لاس ته راغلل. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د شام سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام حضرات خلفا
د فارس د قصرا او د شام سره جنګېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د طائف نه واپس راتلو نو چونکې مالی غنیمت تاسو ته مخکې ذکر شوی چې ډیر زیات لاس ته راغلی، 4,000 اوقیې د زر راغلی، 6,000 قیدیانو، 40,000 اوښانو، 24,000، 40,000 واړه څاروي او ګډې بیزې. دا ډېر تعداد و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مال غنیمت په غانمینو کې او مجاهدینو کې د تقسیم نه مخکې چې کومه برخه الله جل شانه د الله رسول ته ورکړي وه چې څنګه ته اختیارې تقسیمې، هغه چې ستا خوښه د خمس، په هغې کې ډېر مال بعضې داسې کسانو ته ورکو چې د هغې ایمان کلک نو، هغې ته مولفة القلوب ویلی کېږي. په دې کې 3 قسمه خلکو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مال ډیر ورکو، حالانکه د دین مضبوط او کلک ایمان ولا صحابه کرام هغه د دین محروم پاتې شول. دا 3 قسمه خلک څوک؟ یو هغه چې هغه مؤمنان شوي لا نو ایمان نور وړي، لیکن هغه کې رغبت او میلان ایمان راړو طرف ته و، لکه صفوان ابن امیه چې د مکې پر اوساو سردارانو کې و، د امیه ابن خلف زوی و، او په دې جنگ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تلی و، لیکن مسلمان نو تلی، د کفر په حالت کې و. رسول الله صلی الله علیه وسلم دته کثیر تعداد سره څاروي ورکړل، 100 اوښانې ورکړل، او 40 اوقیې دی ورته زرم ورکړل. دویم هغه خلک چې ایمان یې راوړی لیکن په ایمان کې لا راسخ نو، مضبوط نو، په زړونو کې ایمان کلک شوی نو، جړې نه وې ښخې کړې، هغوی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر مال ورکو. په هغې کې سر فرست ابو سفیان چې د حضرت معاویه رضی الله عنه پلار دی، هغه ته 100 اوښان ورکړل، او دغسې زر هم. دا غزوی معاویه ابن ابي سفیان رضی الله عنه ته چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوخه کیږي، ابو سفیان اسخر کیږي رضی الله عنهما. دی ایمان راوړی و لیکن ایمان راسخ نو د ابو سفیان په زړه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا مال غنیمت نه برخه ورکړ ایمان راسخ شو. دا دنیا ډیره خسیس او د نیم ده، او په دې دنیا باندې ډیر کارم سړی په دې دنیا کې کولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دنیا د دین دپاره استعمال کړي ده، او علماء کرام په دې جمع کې ناست دي، طالبان بذل الدنیا للدین، دنیا د دین دپاره خرج کول لا دین دی، او دا هوښیارتیا ده. او بذل الدین للدنیا، دین د دنیا لپاره خرج کول دا مداهنت فی الدین دی، دا د منافقینو کار دی. ایمان دی په داو ولګي خیر دی، د رښتیاو په ځای دی دروغ ووایم خیر دی، د صداقت په ځای باندې دی کذب راشي، او د امانت په ځای د خیانت مرتکب شم خو چې مال مې لاسته راشي. دا د کافرو د منافقینو خوی خصلت دی. مؤمن څه کوي؟ هغه دنیا خرج کوي د دین دپاره، ایمان بچ شي، دین بچ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې په دې خوړه کې د آرامۍ ولاړه وي، یو ته به یې ورکړل، بل ته به یې ورکړل. او هغه خلک چې د هغوی په زړه کې ایمان راسخ نو، دې ورکړې سره د هغوی په زړه کې ایمان مضبوط شو. او بعضې داسې وو چې د هغوی د شر نه د مسلمانانو د بچ کولو دپاره او د دین اسلام د حفاظت دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته ډیر مال ورکو، لکه اقرع ابن حابس، عیینه ابن حسن الفزاری. دې خلکو د شر نه د بچ کېدو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته مال ورکو. نو بهرحال په دې کې سلسل اوښان. حکیم ابن حزام رضی الله عنه دیم په دې موقع مسلمان شو، د فتح مکې په موقع. دته رسول الله صلی الله علیه وسلم 100 اوښان ورکړل اول، او بیا یې وی چې صاحب نور راکه، نور یې ورته ورکړل 100، بیا یې وی چې نور راکه، نور یې ورته ورکړل 100، 300 اوښان یې ورکړل. چې دریم ځل 100 اوښان ورکول،
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل یا حکیم ان هذا المال خضر حل فمن اخذه بسخاوة نفسه بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفسه لم يبارك له فيه اے حکیم دا مال خوږ دی او شین دی، خوږ دی او شین دی. حل خوږ هغې کې ذایقې ته اشاره ده، سړي زړه ته ښه لګي، او شین دی په سترګو باندې ښه لګي، دا دنیا په سترګو ښه لګي. دا جایداد، دا کورونه، دا پراپرټي، دا مارکیټ، دا روپۍ پیسې چې لاس ته راشي سړي په سترګو ښې لګي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا شین دی او خوږ دی. فمن اخذه بسخاوة نفسه، دا مال چې څوک په داسې حال کې والی چې زړه یې سخي، زړه کې سخاوت وي او زړه کې قناعت وي او په زړه کې حرص نی، دی وایي چې دا ما دپاره ډېر دی. نو الله جل شانه په دې مال کې د دپاره برکت واچوي. ومن اخذه باشراف نفس، او چې چا دا مال واغشتو او په زړه کې حرصي وایي چې هل من مزید، نور نور نور. یو غټ دکان شته دی چې بل دکان مې وي، ځکه چې زامن مې رالویږي، زامن به مې څه کوي. دوه دکانونه دي چې دریم مې وي، درې دکانونه دي چې مارکیټ مې وي، مارکیټ وي چې مل مې وي. 1 लाख روپۍ راغلې لاس ته سیوایي دي د ده د خرچې نه، بیا وایي چې 3 لکه وي، چې 3 لکه راغلې چې 10 لکه وي، چې دا سیوا کېږي او زیاتېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې په زړه کې تمه د نور معلوم وي او زړه کې د نور معلوم تعمیمي وي، لالچي وي، لم یبارک له فیه، نو په دې مال کې برکت نه. بیا برکت څه شی دی؟ برکت دا دی چې د سړي لاس ته مال راشي، اگر که هغه قلیل وي، زړه مطمئن وي، زړه پر سکون وي، حاجات او ضروریات په هغه لږ مال پوره کېږي، مشکلات ورته نه پیښیږي، په صحت باندې روغ وي، مثلا خوشحالی، د خوشحالۍ ژوند تیری په کور کې دی او د اولاد او د بچي، په لږ مال باندې ډېر کارونه کېږي، نتیجه به مرتب کېږي. چا نه سوال نه کوي، چا نه قرض نه اخلي، د چا د مال تمه او لالچ په زړه کې نه لري. دا مبارک مال دی. او برکت چې نه هغه دی چې مال ورسره په کروڑونو دی لیکن دی حرصي او لالچي وي. دا که زمانه ولې مخکې شو، زه خو اوس هم د ده نه رستو پاتې یم په معاشره کې، زما مقام ډېر رستو دی، راشه نورم مخکې شه. 15 لکه روپۍ تنخواه ده، 9 لکه روپۍ تنخواه ده، 8 لکه تنخواه ده، نورم زور لګی په مخ کې کېږي. دا برکت نشته. لم یبارک له فی. او بیا یې وفرمایل د داسې سړي مثال داسې وي لکه چې خوراک کوي او مړېږي نه. په دې بیمارۍ کې یو بیماري د هغې ته جوع البقر وایي، او نن سبا چې شوګر د چا تیز شي نو هغه ته دا شی اوس پیښیږي چې دی خوراک کوي، ازمولی نه شي، خېټه یې خرابه شي، لیکن نور هم خوري، وایي راړی راته خواږه خوري، هر یو شی خوري. نو دا بیماری و پخوا جوع البقر، لکه د غوا په شان، د غویي په شان خوراک کوي سړی او مړېږي نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله دا مال سړی په دې توګه باندې اخلي نو دی به خوراک کوي او مړېږي به نه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل والید العلیا خیر من الید السفلی، او برنی هات د لاندینی هات نه بهتر دی. برنی لاس د لاندینی لاس نه بهتر دی، پورتنی لاس د ښکتني لاس نه بهتر دی. الید العلیا خیر من الید السفلی. الید العلیا برنی لاس نه کوم لاس مراد دی؟ الید المعطیه، ورکوونکی لاس، چې څوک ورکړه کوي دا بهتر دی. خیر من الید السفلی، او د ید سفلا نه مراد ید آخذه دی. بعضی وی د برنی لاس نه مراد ورکوونکی لاس دی، او د لاندینی لاس نه مراد ید سائله دی. آخذه خو چې خلک ورکوي، او سائله چې د خلکو نه غواړي لاس یې اوږد کړی چې راکه. او بل دا چې د ید علیا نه مراد د سخي لاس دی، او د ید سفلا نه مراد د شوم سړي لاس دی. سخي چې مال تقسیموي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د درې وړو نه مراد یو دی چې کوم سړی ورکړه کوي دا بهتر دی د هغه سړي نه چې کوم اخلي. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جملې چې دا جوامع الکلم دي
الفاظ مختصر او معنا پکې ډېره. د نن زمانې مسلمان چې په دې اصولو باندې عمل وکړي دته به الله جل شانه په دې اجتماع کې برکت واچي، معاشره کې به سمسمه کې راشي، اطمینان او سکون به وي په دې کې. دا چې ووی نو حکیم ابن حزام ووی والله لا ارزع بعدك احدا یا رسول الله، بس زړه موړ شو، په الله مې دې قسم وي نن نه پس به د چا نه زه پیسې نه اخلم، د چا نه به مال نه اخلم، د چا نه به نه اخلم. او په هغې کې هغه 100 او 200 یې لرکل او هغه 100 اولني چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړي بغیر د سوال نه هغه یې واغېستل وي چې بس ما دپاره دغه ډېر دي. د هغې نه پس بخاري شریف کې حدیث دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې حکیم ابن حزام راوغوستو او هغه زمانه کې به د کال عطا ورکولی کېده د خلیفه د طرف نه هر چاته چې څوک به جنګېدل هغوی ته به پیسې ورکولی کېدې، کال کې به یو ځل لکه تنخوا چي. نو حکیم ابن حزام ته چې به یې ورکول هغه به زه نه اخلم، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې ویلي دي چې زه به تاسو نه پس بیا چا نه اخلم. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه څه د پاسه 2 کاله خلافت وکړو، په هغې کې د پیسې بیا نه دي اخیستې. بیا د حضرت عمر رضی الله عنه دور رالو، اوږد دور وغه څه د پاسه 10 کاله، په هغې کې حکیم ابن حزام به یې راوغوستو، نور به واغېستل، ده به وایي چې نه ما ویلي چې به نه اخلم، بیا د مال نه دی غشتې او الله جل شانه نه حرم نه دی پرېښی، مال یې ورته ډېر ورکړی دی. وایي چې ما بیا به حضرت عمر رضی الله عنه خلک ګواه کړل، وایي خلکو تاسو ګواه شئ چې زه حکیم ته د هغه عطیه ورکوم لیکن هغه یې نه اخلي. نو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې موقع باندې خلکو ته ډېر زیات مال ورکو. یو ځای کې چې کله د عیینه ابن حسن ته اقرا ابن حابس ته چې د دوی ایمان او دین هم هغه وخت کې ګډوډ و، مال ډېر ډېر ورکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی جعیل ابن سراقه، د رنګ نم تور دی، بدرنګم دی، خو دی ایمان کې کلک. حضرت سعد رضی الله عنه روایت کوي، حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مال تقسیمولو، جعیل یو طرف ته ولاړو، غریب سړی و، هغه سره ډېر مال هم نو. ما ورته وی چې یا رسول الله ته فلانکي ته فلانکي ته دې دومره مال ورکو، دا جعیل دا خو مؤمن دی، ده ته هم ورکه که نه. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمیل او مسلمه، دا مؤمن دی که مسلمان دی؟ وی زه چپ شوم. د مسلم تعلق د انسان د ظاهر سره دی او د مؤمن تعلق د انسان د قلب او د زړه سره دی. ایمان ابتدا د زړه نه کیږي او بیا بهر د هغې ثمرات ښکاره کیږي چې کوم سړی مؤمن وي دی به مزګزار وي، دی به روژهدار وي، دی به زکات ورکوي، دی به صدقات کوي، د معاملات به درستی. او د مسلم ابتدا ظاهري نښو نښانو نه کیږي چې کوم سړی مزګزار وي، دا نیک کارونه کوي، نو موږ وایو مسلمان دی. د زړه پته دا الله جل جلاله ته چې په زړه کې څه دي، هغه سره به د مسلمانانو معامله کوو. نو چې کله د مؤمن لفظ استعمال کو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې اصلاح وکړه او مسلمه څه پته لګي که مسلم وي مؤمن ني، د ده اصلاح په دې کې وکړه چې مؤمن تعلق د زړه سره دی او ته خو د چا د زړه نه خبر نه، ته ظاهر ته ګوره، هغه شان حکم لګو. ته د مسلم لفظ استعمالو، د مسلمان د مؤمن خو الله چې تصدیق تا ته معلوم وي او دا یا الله جل جلاله ته پته لګي یا د الله پیغمبر ته په ذریعه د وحی پته لګي چې الله چاته وایي او الله وحی راسته په خپل پیغمبر باندې په بل چا باندې نه. 2-3 ځله دغسې خبره حضرت سعد وکړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جواب ورکو. په آخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اے سعد، کله کله زه مال داسې سړي ته ورکم چې د هغې نه علاوه بل کس زما ډېر خوښي، چې مې خوښي هغه ته یې ورنکم او ده ته یې ورکم او ده ته یې په دې بنیاد ورکوم چې دی جهنم ته ونه غورځېږي او د هغه په ایمان باندې زما اعتماد دی، نو ځکه یې هغه ته نه ورکوم. الله جل شانه دا الله پاک یو عجیبه ضابطه ده او قانون دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم داسې وه، کله سړی خپل ته ورنکي پردو ته یې ورکي، د پردو د زړه ساتلو دپاره خپل خواص هم خپل وي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې موقع باندې داسې کړي دي بله غټه واقع مرا روانه ده. ما پرور یم دشمن و ما می کشیم دوست. الله جل شانه په باره کې یو شاعر د فارسی وی چې الله پاک فرمایي زه د خپل دشمن پرورش کوم، د خپل دشمن پرورش کوم، ما می کشیم دوست، او دوست چې کوم دی نو هغه قرباني کوم، دوست لاړ شي او دشمن ساتم. او الله پاک فرمایي چې زما په فیصلو کې چاته د چونو چیرا گنجائش نشته چې دا ولې داسې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم جعیل ابن سراقه رضی الله عنه پریخو د نورو ته ورکړ. نو حضرت سعد ابن ابي وقاص ته وایي دې ما ځکه پریخو چې د سره ایمان غونې عظیمه سرمایه شته، د ایمان هغه دې ته دی نه پرېږدي، دې زمانه خفه کوي نه چې ماته مال ولې رانه کو. دې نه معلومه شوه چې په مال نه ورکولو باندې هغه سړی خفه کېږي چې د چا ایمان کمزوری، چې ایمان مضبوط وي، د خپل رب په باره کې اعتقاد، عقیده، خیالات، تصورات هغه درست وي، سم وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ورنکل، نورو ته یې ورکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دا مال د خمس نه تقسیم کو، بیا خلکو کې هر قسم خلکو په جنگ کې حصه اخیستې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر رحم دل او مهربان و. بعضې خلک اعراب و غیر رالل وی چې صاحب مونږ ته اوس مال راکړه، مال مونږ تقسیم کړه، دومره مال تا خو دې نورو ته ورکړو، مونږ ته هم راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خلک داسې شو، روایاتو کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو جاړه و جاړه ازغنه ونه په هغې کې ننوتو، صادر یې په هغې کې ونښتو، او ویې فرمایل چې په دې مکه کې او په دې حجاز کې چې دا څومره ونې دي، د دې ونو عمره مال ما سره وی نو ما به ځان سره هېڅ شی نو پرېښی، تاسو ته مې تقسیم کړی، دا خو ما سره چې کوم خمس و په هغې کې ما برخه ورکړه، الله جل شانه ما ته راکړي و. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اوښ ناستو، د اوښ سره په خوا کې ودرېدو مبارک، او د هغه د شانې د ویښتو د پشم یو شوړه جدا کا او لاس کې نیولي وه. وی فرمایل چې دومره مال وي، مال غنیمت، نو په هغې کې خمس دی د الله او د الله رسول لپاره، هغې چې څنګه خوښ یې هغسې تقسیمولی شي. او بیا یې وفرمایل چې چا سره تار او ستن وي د مال غنیمت، د مال نه چا اغشتی نو هغه دې مه راړي، ګنې په ورځ د قیامت به یې راړي. تار او ستن چا سره وي. یو کس پاسېدو، هغه د اوښ د پشم نه څه پړي غستي و مزي صحیح په کار و د څاروي دپاره، هغه یې راړل. د ورکړې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ووایي چې ما خپله حصه خو پکې معاف کړه ته، وایي چې دا ما ځان سره ایثار کړي، اجازت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ما خپله حصه معاف کړه، خو د نورو درته نشم معاف کولی. نن سبا هغه خلک چې د رعایا او د قوم په مال کې بې ځایه تصرف کوي، او دا داسې ګڼي لکه شیر مادر د مور پیچي، هغه خلک د دې ته سوچ وکړي چې د الله رسول دومره ویښته او د هغې نه غستی شوي مزي، د هغې په باره کې فرمایي چې خپل حق درته ما معاف کړی دی، لیکن د خلکو هغه نشم معاف کولی. په دې کې د کونډو د رنډو د یتیمانو حق، بعضې سړی وزیر جوړ شي، بعضې امینے جوړ شي، صدر او وزیر اعظم، هغه د ملک په سرمایه کې، د ملک په خزانه کې بې ځایه تصرف کوي، د هغه دا ګمان دی چې ما ته دا اخیستل حلال دي، حالانکې په هغې کې د زنانو، د ماشومانو، د یتیمانو، د ضعیفانو، بوډاګانو، د ړندو ګوډو د هغې ټولو برخه ده. په ورځ د قیامت به دا خلک دنه ګیر چاپېر تاوي، او دی به د خپل حق مطالبه کوي، او دی به ورکولی نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د صحابو په مخ کې ارشاد وفرمایل من المفلس، ما ته ووایي فقیر سړی، مسکین سړی څوک دی، قلنګ څوک دی؟ صحابه عرض وکړو چې یا رسول الله المفلس من لا مال له ولا دار له ولا متاع له، او کما قالو مفلس مونږ هغه ته وایو چې هغه سره مال نی، کوري نی، سامان ورسره نی، دا مفلس دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، مفلس په حقیقت کې هغه سړی دی چې دنیا کې نیک اعمال کړي، لیکن د چا نه مال اغشتی و، چاته یې سپېړه ورکړې وه، د چا یې بېعزتي کړې وه، چاته یې کنزل کړي وه،
څوک یې زخمی کړی و، څوک یې قتل کړی و. پردي حقوقو به د پورې په ورځ د قیامت به دی راشي، د به ډېر عبادات کړي، اعمال به یې ډېر راوړي، ځکه چې د آخرت سرمایه نیک اعمال دي. یو به راشي هغه به وایي چې یا الله دې سړي ما ته کنزل کړي و، زه ترې خپل حق غواړم، د دې سړي نیکۍ به هغه ته ورکړی شي. بل به وایي چې یا الله د خلکو په مخ کې زه کمزور یم، ما نه یې څپېړه ایستي وه، زه یې وهلی وم، الله جل شانه به د ده نیکۍ هغه ته هم ورکړي د هغه د عمل مطابق. بل به وایي چې زما مال غصب کړی و، بل به وایي زه یې زخمي کړی وم، بل به وایي زه یې قتل کړی وم. چې څومره د ده جرم وي د هغې عمره لږ یا ډېر دا ټول تاوان د نیکیو په شکل کې به ده نه اخیستی کېږي، هغې ته به ورکولی کېږي. بعضې روایتو کې راځي چې بعضې خلک به پاتې شي چې یا الله زموږ خو سره حقوق شته، د ده نیکۍ خو ختمې شوې، بیا به د هغې ګناهونه او بدۍ په ده باندې بار کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا مزګزاره سړی، روژهدار سړی دی به آخر کې جهنم ته وغورځولی شي، ځکه چې د خلکو ګناه پې بار شو. حقیقي مفلس او مسکین سړی دا دی، قابل رحم دا دی. د دې دپاره وفرمایل چې دنیا کې د پردي حق نه ځان ساتئ. نو کوم سړی چې اجتماعي حقوق د قوم او د رعایا هغه خوري، د یو کس هغه ځکه نه خوري چې هغه ترې پوښتنه کوي، تپوس کوي. او د قوم حقوق ځکه په اسانه خوري ځکه چې قوم خو ډېر دی، هر یو سړی هغه خپل حق غوښتو شه نشي راتلی، دی په اسانه توګه باندې هغه زغمي، بیا به الله جل شانه په ورځ د قیامت د نه تپوس کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه ته خپل حق په دې شوړه کې چې څومره دی هغه معاف کوم، خو د نورو نه هغه کس هغه د ویښتو هغه شوړه وغورځولی چې زما نه ده په کار، چې ما نه خدای مطالبه کوي په ورځ د قیامت. عقیل ابن ابي طالب د حضرت علی رضی الله عنه ورور، هغه د مال غنیمت نه یو ستن او تار پورته کړي، ستن کور ته یې وړي وه بیبي ته، هغې ته یې هغې ورته ویې چې جنګ دې وکړو، توره دې په وینو باندې سره ده، څه دې راړل که نه؟ وایي چې ها دا ستن واخله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د منادي اعلان یې واورېدو چې چا سره څه یي هغه راړئ، یعنې په ورځ د قیامت به یې راړي بیا. نو عقیل ابن ابي طالب کور ته رالو، بیبي ته وایي چې داسې ښکارېږي چې هغه ستن او تار دې په قسمت کې نشته، هغه د نه ځي. هغه ستن او تار یې بیا یې وړل، هغه مال غنیمت په ډیري کې جمع کړي. تاسو سوچ وکئ چې په کوم مالی غنیمت کې 40,000 بیزي وي، 40,000 اوښان وي، په هغې کې د ستن تار څه حیثیت دی؟ او 4,000 اوقیې چې په منونو جوړیږي، تقریبا 10 منه جوړیږي یا زیات، دا سپین زر وي، په هغې کې د یو ستنې څه حیثیت دی؟ لیکن دا نه ده چې الله جل شانه ته به انسان لږ مال په باره کې جواب نه ورکوي، د ډېر مال پوښتنه وکېږي. لږم خیانت دی، ډېر هم خیانت دی، لږ مال هم غلا ده او ډېر مال هم غلا ده، لږ مال هم سود دی او ډېر مال هم سود دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو ځل د خیبر کجوري صحابي راړي، کجوري ډېرې اعلی عمده و نفیس کجوري وي، او په خیبر کې خو مختلف قسم مختلف انواع کجوري وي، ردیم پکې وي، آلام وي، اجوام غټم وي، وړیم وي، مختلف قسم کجوري. نو دا ټول یو قسم وي، ډېرې اعلی وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو او کل تمر خیبر هکذا، آیا د خیبر ټولې کجوري داسې دي، یو شان دي؟ هغه ورته عرض وکړو چې نه یا رسول الله داسې نه دي، وایي په دې کې ردي کجوري موږ ته راغلې وي، خو موږ داسې وکړل چې هغه بیکاره اوچې کجوري ردي چې وي نو هغه مو دوه پیمانې ورکې او د هغې په عوض کې مو د ښې کجوري یو پیمانه واغشتې، یو په 2 ردي ورکې او هغه یو پیمانه مو په ښې کجوري واغشتې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اوف دا خو سود دی، داسې مو ولې وکړل، الله حرام دی. او بیا وفرمایل چې کله تاسو داسې کوئ نو دا ردي کجوري د پیسو په بدل کې خرڅې کوئ د راهمو کې، چې څومره پیسې مو لاسته رالې په هغې بیا عمده کجوري واخلئ. نو د سود نه د بچ کېدو چلم رسول الله صلی الله علیه وسلم وښولو، د سود حرمت او شناعت او قباحت هم بیان کو. یو سړی پیسې ورکوي او د پیسو په سر باندې زیاتي پیسې اخلي او اصل پیسې په خپل ځای پرتې دي، دا سود دی. غنمو په عوض کې غنم اخلي، دا لږ ورکوي، هغه سیوا تخم یې اگر که بدل لی، دا سود دی، ربا ده. بعضې زمیندار د تخم دپاره د بل نه من غنم والي
او هغه ته 2 منه ورکړي، ځکه چې دا تخم بیکار دی، د کار نه دی، د سود دی. غنم او غنم دا جنس او قدر د دواړو یو دی. که چېرې ته په خپلو غنمو باندې د کندو په غنمو باندې د تخم دپاره غنم اخلي، نو خپل غنم خرڅ کا، چې څومره پیسې د لاس ته راغلې په هغې باندې هغه شی بیا واخله. د جنس سره چې بدله کړې نو د هغې طریقه دا ده. نو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفرمایل. او په یو موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوم سړي په مال غنیمت کې خیانت کړی یا بل ځای کې حرام مال اوچت کړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه سره زر او سپین زر وي، نو د دې نه به مار جوړ شوی په ورځ د قیامت، او دا مار به غټ خامار وي، د ده د مرۍ نه به تاو وي، او دا یو ورخکې او دا بل ورخکې به ده ته چیچي او شلی به وت، کله به یو طرف ته چک لګي کله بل طرف. خلک به د ده په تماشای چې دا سړی په دې عذاب کې څنګه مبتلا دی. او ما ته به وایي چې ما بچ که د دې مار نه، زه یې نشم بچ کولی. نن درته ویم ځان د دې نه وساتئ، سبا ما نشم بچ کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل. بیا وفرمایل چې یو سړی وي هغه به د اجتماعي مال نه اوښ پټ کړی، اوښ اجتماعي مال نه، د ګڼې د مال نه، د شریکې د مال نه، د قوم د مال نه. دغه اوښ به په ورځ د قیامت د ده په دې سټ د پاسه سوري، اوښ به په ده باندې سوري، او دغه اوښ به کله دا یو اړخ چیچي او کله دا بل اړخ، او بړ به کوي، او د اوښ به خاص اوازي، او دی به ما ته وایي چې ما بچ که ما بچ که، زه یې نشم بچ کولی په ورځ د قیامت. که ځان بچ کوئ اوس بچ کوئ، د دې نه ځان وساتئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شی په دې حدیث مبارک کې ذکر کو. بیا فرمایل چې چا به غوا یا غویې پټ کړی، هغه به دغسې حشر کوي. چا به ګډه او بیزه پټه کړي، هغه به په دې سټ او په اوږه باندې سورئ، او هغه به اواز راوباسي، مې به کوي، او ده ته به دا سزا ورکولی کېږي د دې په عوض کې چې ده د اجتماعي مال نه دا مال پورته کړو. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته په دې موقع باندې دا وفرمایل. دا تعلیمات تر اوسه پورې را روان دي، او د دنیا راتلونکې دنیا چې څومره تر قیامته پورې راځي د ټولو دپاره په دې کې درس دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ارشادات په خپل ځای باندې موجود دي چې د یو سړي نه غلا ده، او د 10 کسانو نه یو شی مشترک پورته کول، دا د هغې 10 کسانو نه غلا ده، او د پوره ملک او د قوم شی اجتماعي غشتل، دا د هغې پوره قوم او د ملک نه غلا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله رالو، نو انصارو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځای ورکړو، په هغې کې بعضې نوجوانانو چې دا مال تقسیم ولیدو، چاته 100 اوښان لاړل، چاته څومره چاته څومره. نو انصارو بعضې زلمو ووی یو بل سره چې عجیبه ده، وینې زمونږ د تورو نه ساسي، وینې زمونږ د تورو نه ساسي، او مال چې کوم دی نو هغه نورو خلکو یې وړو. مطلب دا دی چې مونږ ته نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبر الله جل شانو په دې باندې خبر کو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام رالو، حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه مشر د انصارو، هغه ته وی، هغه وی چې او یا رسول الله، بعضې کسانو دا خبره کړې ده. نور مشرانو ته وی د انصارو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مشرانو وی چې یا رسول الله، چې کوم هوښیار خلک ته او مشران دي هغوی نه دي ویلي، او د هلکانو نوجوانانو زلمو دا خبره کړې ده. وی دا څنګه خبره ده چې تاسو نه ما ته را رسېدلې ده؟ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه ته وفرمایل چې دا خلک یو ځای کې راغونډ که، انصار ټول. حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه انصار را جمع کړل، یو شپولو، لکه څنګه چې د ګډو بیزو ته یا اوښانو ته باړه جوړوي او گاړه، په هغې کې راغونډ کړل. وی وګورئ پردی سړی خو در کې نشته، وی چې نه، صرف هغه کس مهاجري به وي چې هغه زمونږ خورۍ لګي، یعنې زمونږ زنانه په دی کې واده شوي، نو داسې کس به وي، دا ستاسو د قوم نه دی، خو چې پردی سړی نه. دې نه معلومه شوه که چېرې د اصلاح خبره د چا دپاره کې، نو هغه د خلکو په وړاندې شرموه مه، بلکې د اصلاح خبره هغه ته په دې انداز باندې وکړه چې ډډې ته ځان ته ورته وکړه چې هغه باندې اثر وکړي، او که چېرې ته ورته پټه کې د هغه د اصلاح دپاره کې بیا هم پې باندې بد ګڼي، نو دا کم عقل دی.
د کې عقل نشته. ځکه چې د اصلاح په خبره باندې د بل شکریه ادا کول پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المؤمن مرآة المؤمن، یو مؤمن د بل مؤمن آینه ده، شیشه ده، خیخه ده. آینه ته مخې ته کې او ستا په ګیره کې چېرته خسڼې پرېوتی دی یا د خوراک کړی دی، د هغې خصوص یې پکې نښتی دی، تا ته آینه وښیي چې دې ځای کې دی دا شی دی، دا لرې که. نو ته آینه ځمکې ته نه راخلاصې چې ما ته یې کوي چې زما دا عیب دی ما ته ولې وښولو. ته آینه بیا صفا کې سنباله یې کې چې دی خو زما عیب ما ته وښولو، هغه عیب ته د ځان نه لرې کې. مؤمن د مؤمن آینه ده، یو مؤمن د بل مؤمن اصلاح کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه انصار هغه ځای کې راغونډ کړل، نور څوک نو وي چې ټول انصار دي. وی چې ای انصارو تاسو نه تپوس کوم دا خبره تاسو کړې ده ما ته را رسېدلې دی. وی چې یو زموږ نوجوانانو زلمو هلکانو کړي دي یا رسول الله چې کوم مشران دي هغوی نه ده کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ای انصارو تاسو بېلارې وئ، ګمراه وئ، الله جل شانه زما په وجه باندې تاسو په سمه لار راواړولی. وی چې او یا رسول الله د الله او د الله د رسول په مونږ غټ احسان دی. بیا یې ورته وفرمیل چې تاسو د یو بل دشمنان وئ، د یو بل وینې مسکلې، اوس او خزرج په خپله کې شپږ شله کاله په جنګ و، زما په وجه الله جل شانه په تاسو باندې مهرباني وکړي، تاسو شیر و شکر کوئ، تاسو رونه رونه شوئ. وی چې او د الله او د الله رسول په مونږ باندې ډېر احسان دی، همدغسې ده. درېیم یې ورته ووایي چې تاسو غریب وئ، فقیر وئ، زما په وجه الله جل شانو تاسو مستغني او بې پروا کوي، خدای پاک مال درکو. وی چې او د الله او د الله رسول په مونږ باندې ډېر احسان دی. بیا یې ورته ووایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ما ته جواب راکوي. انصار ووایي چې یا رسول الله څه جواب درکو، مونږ باندې خو د الله او د الله د رسول ډېر احسان دی، مونږ سره جواب نشته. وی نه تاسو ما ته دا جواب راکولی شئ چې ته خپل قوم ونه منلې په مکه کې، هغوی ستا تکذیب وکړو، تا ته یې وې ته دروغجنې، مونږه ته ومنلې په تا مو ایمان راړو. تاسو ما ته دا جواب راکولی شئ چې تاسو ووایي ته بې یار او مددګار وې، ستا ملګری نو، مونږ ستاسو ملګرتیا وکړه. تاسو ما ته دا جواب راکولی شئ چې تاسو ووایي چې تا ته چا ځای نه درکولو خپل قوم کې په مکه کې، مونږ تا ته په مدینه منوره کې ځای درکو. انصار چپو او بیا یې وفرمیل چې په الله مې دې قسم وي که د هجرت د فضیلت او منقبت نه وی نو زه به بیا د انصارو نه یو کس وی. او بیا یې وفرمیل که انصار او نور قومونه په خپلو خپلو لارو باندې ځي نو زه به په هغه لار ځم چې په کومه لار باندې انصار ځي، زما انصار دومره خوښ دي. او بیا یې وفرمیل چې تاسو دا نه خوښوئ چې خلک د ذلیل او خسیس او بیکاره دنیا یوسي او کورونو ته لاړ شي او تاسو د الله او د الله رسول خپل کور ته ځان سره بوځئ. چې دا وی نو انصارو په ژړا شول او دومره وژړل انصار او مشران ټولو چې وایي دا ګیرې د اوښکو نه لوندې شول. وایي چې د الله او د الله د رسول په مونږ باندې ډېر احسان دی او یا رسول الله چې الله او د الله رسول تاسو کومه فیصله زمونږ باره کې کړې ده مونږ په هغې راضي یو، مونږ ته د مال هیڅ ضرورت نشته. بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غي اشکال لري. ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې هغه کیسه ده ما پروریم دشمن مامای کوشیم دوست. کله الله جل شانه داسې کوي چې دوست په خپل لار کې قربان کړي، دشمن غټي. تاسو به وینئ امریکا، یورپ، فرانس، یو ځای بل ځای هغوی سره مال ډېر دی، د هغوی سړکونه ښه دي، د هغوی بنګلې ډېرې دي، د هغوی سره دا شی دی، د هغوی سره دا شی دی. مسلمان به د ګیرې او د پټکي سره او د کمیس پرتوک سره ستا په سترګو بد لګي. دا خوی خصلت د ځان نه وباسه، دا د منافقینو د کافرو اثر دی. الله جل جلاله ته ایمان خوښ دی. الله جل شانه صورت او مال نه ګوري. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ جل جلالہ تمہاری صورتوں اور شکل اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. ستا زړه ګوري، زړه کې د ایمان شته او کنه، زړه د ایمان د نور سره منور دی او کنه.
زړه د ایمانی صفاتو سره متصف دی او کنه اعمال ستا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعمالو په شان دی او کنه. صحابه په آخر کې چې کوم پاتې شوي وو داسې وو د چا به لاس نو، د چا به سترګه نه وه، د چا به غوږ پرې کړی په جنګونو کې، د چا به پوزه نه وه، پوزه به یې ځان ته د سپینو زرو لګولي وو، ټول کنډم. لیکن د صحابه غونې جماعت او تپه دنیا نشي پیدا کولی، نه مخکې او نه رستو. دومره محبوبین دی الله ته چې الله جل شانه هغوی په قرآن پاک کې تعریف کوي. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا. د الله جل جلاله په شان چې رب العالمین او خالق د کل کائنات دی، د دې صحابو تعریف په خپل کلام کې کوي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې دې ته کتل نه دي پکار چې داسې په دې موقع باندې بعضې خلکو وی یو کس رالو، بعضې وی اقرا ابن حابس او بعضې وی ذوالخویسر تمیمي و. هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ووی چې نن زه تا وینم دا ته څنګه تقسیم کې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ولې څنګه تقسیم کو؟ وی چې تقسیم دی وکړو خو عدل او انصاف ته پکې ونه کو. د الله رسول غصه شو، مخ مبارک متغیر شو او وی فرمایل چې ویلک من یعدل ان لم اعدل، چې زه انصاف او عدل نه کار نه اخلم نو څوک به کوي؟ اخو د انصاف نمونه و الله جل شانه سراسر انصاف راستولی. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، تاسو د پاره د الله پر رسول کې نمونه ده. انصاف ګوري نو محمد رسول الله ته ګوره، امانتداری ګوري نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګوره، د معاملاتو درستګي ګوري نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګوره، ښکلي اخلاق ګوري نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګوره، د اولاد په حق کې ښه پلار ګوري محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګوره، د بیبیانو دپاره ښه زوج او خاون ګوري چې د بیبي حقوق ادا کړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګوره. د الله جل شانه حقوق ادا کوونکي وي، د چا نه منونکي چې ګوري نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګوره. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې ته تباه شې چې زه عدل نه کوم بیا به څوک کوي؟ بیا وفرمایل چې آسمان والا په ما باندې اعتماد کړی دی، اعتبار را باندې کوي، تاسو د ځمکې خلک را باندې نه کوئ. او آسمان والا اعتماد دا و چې الله جل جلاله فرښتو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتماد کړی چې خاتم النبیین سید الرسل افضل البشر جوړ کړی دی. او د ځمکې خلک وی چې تاسو را باندې نه کوئ. حضرت عمر رضی الله عنه په څنګ کې ولاړو، هغه وی چې یا رسول الله ماته اجازت راکړه د سړی قتل کم، سر ته پرې کړم. وی چې نه. خالد ابن ولید رضی الله عنه ورته ووی چې یا رسول الله ماته اجازت راکړه چې دا سړی قتل کم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه موزه ودس کوي. خالد ابن ولید ورته عرض وکړو چې یا رسول الله موزه ودس خو به ډېر خلک کوي، په زړه کې به خدای خبر چې څه سي داسې خو به ډېر وي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته د چا د زړه نه نه خبر، ته ظاهر ته ګوره. دې کې تعلیم و چې بدګماني په چا باندې مه کوه، د الله رسول دی، الله جل شانه هغه ته په ذریعه د وحي ووایي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دین رحم الله اخی موسی، الله جل شانه زما پر اور موسی علیه السلام باندې خاص رحم او مهرباني وکړي. لقد اوذی، موسی علیه السلام ته د دین زیات تکلیفونه ورکړي شي، موسی علیه السلام ته د دین زیات تکلیفونه ورکړي شي، فصبر، لیکن موسی علیه السلام صبر کړو نو زم صبر کوم. فوراً به د خپل ذات لپاره د چا نه انتقام او بدله نه اخیسته. او موسی علیه السلام ته تکلیفونه څنګه ورکړی شي؟ دا قارون چې و دا خزانو والا، هر چا ته پته د قارون په باره کې تاسو هر یو سړی خبر دی. دا قارون د موسی علیه السلام عزیز و رشته دار او بعضې وایي د تره زوی و. د په یو ځل یو ښځې ته پیسې ورکړې وې، دومره دومره پیسې والا، ډېرې پیسې ورکړي. موسی علیه السلام ته نسبت وکړه چې د ما سره زنا کړې ده، دې ته یې تیاره کړې وه او بیا یو منصوبه جوړه کړې وه، بني اسرائیل را جمع کړي وو. موسی علیه السلام ته یې آواز وکړو چې صاحب راشه دې بني اسرائیلو ته څه نصیحت وکړه. موسی علیه السلام نصیحت وکړو نو په هغې کې دا وفرمایل چې کوم سړي زنا وکړه نو چې هغه شادي شده وي، واده کړي، نو هغه به رجم کېږي، په کاڼو به سنګسارېږي، او چې غیر شادي شده نو بیا به سل دورې والی کېږي. نو قارون ورته وایي که تا دا کار کړی نو بیا
وی چې ما کړي نو زه به هم داسې کېږم. نو ښځه یې اوچته که ورته یې وی ته څه وی؟ هغې هغه ساعت ورته موسی علیه السلام ورته وی چې رښتیا وینا کو، رښتیا وایه. هغه ښځه فوراً بدله شوه. هغې وی چې رښتیا را باندې وی نو دې سړي ما ته دومره پیسې را کړي دي، ما ته یې ویلي چې په موسی علیه السلام باندې دا تور پورې کړه او ته بری او دا پیسې ما سره دي، د د لاس مهر پې باندې لګېدلی دی. د قارون هغه ټولې پیسې راړې مخې ته کې. قارون ذلیله شو، رسوا شو. الله جل شانه موسی علیه السلام ته صبر یې وکړو. د هغې صبر نتیجه دا شوه چې الله جل شانه موسی علیه السلام ته ووی دا ځمکه ما تا دپاره ماموره کړي، د ځمکې ته امر وکړه چې څنګه غواړې هغسې ورسره کېږي. نو ځمکې قارون راښکلو، خزانه یې په سر ده او روان دی، او روزانه چې کوم دی نو په ځمکه کې د یو قط په مقدار باندې ننوځي، هغه وخت نه روان دی. دا سزا شوه. دا بل دغه بني اسرائیلو خپل قوم په موسی علیه السلام باندې تور پورې کړی، وی چې دی مریض دی او د ده خصوصیتین پړسېدلي دي. بني اسرائیلو به داسې کول چې د خلکو په مخ کې به یې بربنډ لامبل یو بل په وړاندې. موسی علیه السلام به منې کول وی داسې مه کوئ. نو دی په موسی علیه السلام تور پورې کو، وی دی زمونږ په وړاندې ځکه نه لامبي چې د ده خصوصیتین پړسېدلي دي، مریض دی. موسی علیه السلام یو ځل پټ لامبل، خلک نو په کاڼي باندې کپړې ایښې وې. نو چې څنګه یې ولامبل کپړو ته یې لاس کولو نو کاڼی روان شو. معجزه وه د الله پاک. کاڼي کپړې روانې کې موسی علیه السلام کاڼی مخکې، موسی علیه السلام ورپسې کونټي ورسره د کاڼي ته وایي ودرېږه کپړې راکړه، کاڼی تیز شي. چې موسی علیه السلام ودرېږي نو کاڼی هم ودرېږي ډډې ته، چې موسی علیه السلام ورپسې مخکې شي کاڼی هم مخکې شي. خیال یې نو داسې ځای ته رالو چې هلته بني اسرائیل ناست وو. موسی علیه السلام هغوی ولیدو چې دا خو روغ رمټ دی. دا یاد ساتئ چې پیغمبر چې الله جل شانه پیدا کړی د زمانې په اعلی خاندان کې وي او هغه د عیب نه پاک وي. ښه چې چا راته پیغمبر داسې یاد کو چې هغه په سترګو ړوند دی، مات ګوډ دی، فلانکی دی، ډینګړی دی، عارضي ډندېدل جدا شی دی، نو دا خبره یې مه منئ. یا درته داسې ووایي چې پیغمبر د نیچ خاندان سره تعلق دی چې خلک یې سپکاوی کوي او بد ګڼي، نو دا خبره یې مه منئ. پیغمبر الله جل شانه داسې پیدا کوي په داسې خاندان کې، په داسې قوم کې چې هغه د هغه زمانې په اعتبار سره معزز او اشراف وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما نیکونه او زما چې څومره پشتونه را روان دي هغه ټول عزتداره را روان دي او په هغې کې د زنا ارتکاب هم چا نه دی کړی. نو موسی علیه السلام بې عیبه، نو دا تور پې باندې پورې کولو الله پاک بری کو دغسې نور. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما ته دا خلک اذیت را کوي نو زما وروڼو ته هم د دې نه مخکې لکه موسی علیه السلام ته هم ډېر اذیتونه ورکړی شوي، هغه پې صبر کړی، زه هم صبر کوم. واخر دعوانا